ترمذی په خپل ترمذی شریف کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سورۃ اخلاص یو ځل سوکوي نو د دې چې کوم دی ثواب دا د نیم قرآن برابر دی د قرآن مجید د درېمې حصې برابر دی او په یو روایت کې د نیم قرآن مجید په بل روایت کې د کل قرآن مجید برابر دی او بیا محدثین په دې کې تطبیق کوي سورۃ اخلاص د 3 کرته وي نو د کل قرآن مجید برابر شو او تاسو چې کله دی دویم او درېمې لځئ نو بس یو دعا وکړو بس هېڅ ته په مخلاص راکړئ نو دا مه وایه چې یو دعا وکړو لاس اوچت کړئ او سورۃ اخلاص یو ځل ووایئ او بس پټ غونته کې وایئ چې خدای د دې ثواب ټول مردګانو ته الله تعالی د قرآن مجید د درېمې حصې ثواب ټول مردګانو ته ورورسوي او تا ته د هغې برابر ثواب امام نسائی امام ترمذی هغې را نقل کړي دي چې دا قل هو الله احد او دا ورپسې اخیرني 2 سورتونه دا هر انسان او دا هر مسلمان لرا پکار دي چې دا سحر او ماښام وي دا به د دپاره کافي وي د هر قسم شر او د ضرر نه